امام صاحب رحمت الله علیه وی یو ځل حج ته لاړه او تقریبا وی دا د هغه 55 نمبر حج و. الله دې مونږ او تاسو هم بار بار بوزي. دا حج یو داسې عمل دی یقینا یو ډېر ضعیف او کمزور انسان به یتلی به هم نشي، خو چې د حج هغه منظوري راشي ډېر خوشحاله او کله کله ډېر خوش قسمته خلک وی الله دې ماله هلته مرګ راکړي، وایي زه دې کې خوشحاله یم. دا حج ډېر عمل بهترین عمل دی. وی 55 امام مقدم شامی کې امام شامی صاحب لیکي چې یاره دا 55 حج و ده. وی چې کله حج وکړو او د حج نه فارغ شه نو چې کله کلي ته راته نو وی د حج د دې بیت الله شریف د کوټې چې کم څوکیدار و عربی کې ورته حاجب وی دی د څوکیدار له راغې او ورته وی چې حضرت ما ته دا ورکولو کا زما پته نه لګي چې زه بیا آخر کله حج له راځم که نه راځمه، ځکه ما ته د عمر په هغې مې اعتماد او اعتبار نشته دی. وی ما ته دا بیت الله شریف کولو که چې زه پکې یو 2 رکاته مونځ وکړمه. چې کله دی دننه راغې او د دې بیت الله شریف چې کومې ستنې دي هغې منځ کې ودرېده او نیت یې وتاړه د 2 رکاتو. وی دا مقدم شامی کې خدا الفاظ دي چې یاره د الله یو خپل لاندې کېښودله نو دا بله خپې پې د پاسه کېښودله د دې دپاره چې یاره هسې نه چېرته په دواړو خپو ولاړ یم او خوب راله راشي، ځکه چې دا انسان تکیه والي نو وی خوب راله نه، او چې په یو خپه ولاړ یم نو وی دا خوب به رانه تښتي چې یاره هسې نه پروزمه. وی په دې حالت کې هغه په یو رکات کې 15 سپارې وویلې او وی چې 2م رکات ته کله بیا پورته شو او بیا یې 2م رکات کې دا بله خپه لاندې کړه او په دغه ولاړې حالت کې په 2م رکات کې بیا 15 سپارې وویلې. نو وی چې سلام یې واړه او وی د پېشمني ټیم و دعا یې غوښتله. وی چې یا الله ما خو ته ستا پیژنم چې ستا څومره لوی شان دی، خو الله قد عرفناک ولكن ما عبدت حق عبادتک. وی خدای ستا شان ډیر لوی دی، تا شان زه پیژنم چې ته څومره لوی شان والا مالک یې، خو ولكن ما عبدت حق عبادتک. وی ما ستا د شان لایق عبادت ونه که نو وی خدای ما وبخه. نو امام صاحب جړل وی ما ستا د شان عبادت لایق ونه که ما وبخه. وی دقه ځای کې بیت الله شریف کې یو آواز راغی چې ابو حنیفه تا زه پیژندلی یم، زما شان دې هم پیژندلی دی او زما د شان لایق عبادت دې هم کړی دی، او یوازې ته نه بلکې چې تا د قرآن حدیث نه دا کوم علم او کوم فقه رایستې ده د دې چې څوک خدمت کوي او په دې څوک روان دی هغوی مې ټول وبخل. سبحان الله الحمدلله الحمدلله. په دې باندې مونږ ته یو ډیر لوی فخر دی چې مونږ حنفی المسلک یو.